نو اول خو موږ دلته مصیبت جوړ کو د ماشوم مال هړو او د دو مال خوړلو نه الله پاک سو ځای مونږ منع کړی یو ځای خو الله تبارک وتعالی ډېر سخت وعید ذکر کړی دی او دا مال بیا ځان سره سنبال ساتي حتی یبلغ اشده تر دې حده پورې چې د خپل جوانی ته ورسي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم خوږو معززو مکرمو او محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته الله تعالی جل جلاله اما نواله بچو دا پارا پلار او زنانه د پاره خاوند دا د سر یو تاج او د سر یو عظیمه سایه او سوری ګرځولې دي ماشوم چې پلار مړ شي نو دی په ظاهره باندې بې یارو مددګار پاتې شي د والي صاحب مال او دولت یې چې کوم ورته پاتې شوی وي اکثر ظالمان راشي د مال خوړلو ته طریقې جوړوي تر دې چې هغه خپل سرپرست د چې وي هغه هم د دو مال خوړلو طریقې ایجاد کوي زنانه چې کونډه شي او د دې د سر نه د خاوند والتاج لاړ شي بیا دا غریبه ډېره زیاته پریشانه شي راشئ چې نن د اسلام